بندگانو څه صفات په خپل ذکر کړي. لکه مونږ او تاسو سوچ وکړو د هرې پارټۍ او د هرې تنظیم والا یو منشوري او په هغې کې د خپل کارکون باندې صفات لیکلي. څوک چې داسې سیکولر والی بس داسې صفات یې لیکلي چې زمونږ کارکون به هغه یې چې ګیره به خرولي او مخې ته به داسې یو ټای ګوټې به مخې ته اچولي او پینشټ ګوټې به کلی او یاره چې دومره سبق به ویلی انګریزي به یادی او پښتو به هم نشي ویلی تش انګریزۍ کې به خبرې کوي او د بلې پارټۍ والا بل یو قسم د کارکون دپاره مختلف اوصاف بیانوي. یعنې تاسو له زه مثال درکوم چې د هرې پارټۍ د خپل کارکون دپاره خپل صفات دي چې زمونږ کارکون کې به دا اوصاف موجود شي بیا به زمونږ څه کار کولی شي. مثلا یو کمپنۍ والا یو کس نوکرۍ باندې ځان څه نیسي د هغې دپاره شرایط هغوی ایښي دي. لسم به پاسي او دا به یو دا به یو دا به که یو سړی پوج کې نوکري کوي افسي کې هغې دپاره خپل شرایط جسم قد به دومره د ولو او د سینې سور به دومره منډه به وهلی شي او دومره وزن به اوچتولی شي. بدن کې به میډیکل څه مثلا نه وي ډاکټري ټسټونه مره وکړي ځکه دې نه موږ فایده الو څوکیداري پې کوو جنګ پې کوو منډې پې وو. یعنې د هر یو تنظیم والا د هرې ادارې والا خپل افرادو لپاره شرایط مقرر کړي. تاسو له په طور د مثال لا خبره کوم نو څوک چې زمونږ د رب په بندګۍ کې داخليږي رب هم د هغې دپاره څه صفات مقرر کړي. الله فرمایي زما خاص بندگان څوک دی وزې د تخیمه وي چې دا صفات په چا کې. الله تعالی دا نه دی ویلي چې څوک عربي و دا زما خاص بنده دی. دا یې نه دی ویلي چې څوک عجمي و دا زما خاص بنده دی. دا یې نه دی ویلي څوک انډیا والا و دا زما خاص بنده دی دا پاکستاني دا چینا والا نه. الله ویل دا صفات چې په هر چا کې وي که د هر قوم سے تعلقي که رنګ هر څنګه وي که جسم هر څنګه وي که مالدار که غریبي خو چې یو څو صفات الله وایي زه بیانوم چې دا پکې وي به دا زما خاص بنده دی او چې دا صفات پکې نه وي الله وایي دا بیا زما بنده نه دی. بس لنډه داره در شیطان بنده دی. شته که نه انسانانو کې بعضې عباد الرحمن دي بعضې عباد الشیطان دي بعضې شیطان بندگان دي بعضې د رحمان بندگان دي. څوک چې د رحمان تابعداري کوي هغه د رحمان صحیح بنده دی او څوک چې د خپل خواهش او د نفس او د شیطان ملګرتیا کوي هغه شیطان بنده. نو الله تعالی د خپلو بندګانو دپاره څه صفات او څه اوصاف خپله بیان کړي دي. اوس پې واورو چې کم دي نو هغه ډېر زیات دي. هغه هر صفت باندې چې ته ګنټه خبره کوې نو پوره بیان کړي خو زمونږ مقصود چې کم ټکې او په هغې به خبره وکړو. الله تعالی شروع وکړه وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض حولا. الله وی خاص بندگان د رحمت هغه خلق دي خاص بندگان د رحمان هغه خلق دي يمشون على الارض حولا چې په ځمکه باندې داسې په نرمۍ ګرځي تکبر نه کوي غرور نه کوي. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. دا بل صفت ورپسې زموږ مقصود دا دی والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. الله وی زما خاص بندگان هغه خلق دي چې شپه رونهیي شپه ویښه تېروي د دې دپاره نه موبایل دپاره نه او نه چېرته د جنکو څه خبرې کوي او نه چېرته د نورو خواهشاتو په خاطر نه لربهم د خپل رب دپاره. والذین یبیتون لربهم الله وی زما خاص بندگان هغه خلق دي چې شپه ویښه تېروي د څه دپاره لربهم د خپل رب د رضا دپاره څه کارونه کوي سجدا وقیاما. داسې حالت کې شپه تېروي چې سجده باندې پراته وي او یا په حالت د قیام کې وي. بس یعنی مراد ته تهجد الله ته شپې ودرېږي تهجد کوي. الله وی دا زما خاص بندګان. د تهجد موضوع ته ځکه لاړم چې د اوقات بدل شو شپې ډېرې اوږدې شولې نو زموږ ډېر انسانان داسې دي چې موبایل باندې شپه تېروي څوک په تاش لړو څوک په مختلفو نورو
په ګیمونو باندې. اوس پکې د موبایل کې نور نخریب لاره وتري دي، نور داسې خلک لایفونه یو بل سره دا ترتیبات او دا خلک هسې خپل اوقات خرابوي. نو دا نور نخرې خو پرېږده. بعضې انسانان داسې دي چې هغه شپه پر نورو په ضروریاتو کې تېروي. هغه وایي خوب نه راځي څه وکړم، چې څه وکړم نو راځه پلنکي ته ټلیفونو کې راشي چې لړو. نه دلته به ته چې خوب نه درځي یا درځي، شپه به تقسیم کې څه د خوب دپاره څه د نور حوایجو دپاره، رب العالمین ته به وقت ورکړي. والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، خپل رب ته به سجده او قیام هم د شپې وکړي، رب ته په سجده باندې پرېوځي. نو دا ډېرې اوږدې شپې دي، د مؤمن دپاره عظیم غنیمت چې په دې شپو کې کم نه کم 1 غنټه صرف الله ته سړی ورکړي. که 1 غنټه نه 10 منټه الله ته ورکړه، که 10 منټه نه 15 منټه ورکړه. د تهجد خاص انداز نه دی معلوم، څومره چې ستا طاقت وي 2 رکعاته دې وس کېږي، 4 دې وس کېږي، 6 دې وس کېږي، 8 10 شل څومره ستا وس کېږي کوې. ټوله شپه خو الله ته ودرېږي. نو دا ډېرې اوږدې شپې دي، په کار چې موږ او تاسو نه داسې فضول تېرې نه شي. او دا د مؤمن دپاره عظیم غنیمت دی دا شپې، چې مؤمن په دې شپو کې څه حصه رب العالمین ته ورکړي. او دې باره کې به انشاءالله حدیث مخکې روان تاسو به واورئ. دا یو خبره مې ورته وکړه چې الله تعالی د خپلو بندګانو اوصاف بیان کړي دي چې زما په بندګۍ کې څوک داخليږي، ګوره دا صفتونه چې په کار د پکې وي. تاسو سوال د نورو تنظیمونو والا، هر تنظیم والا خپل د کارکون صفات بیانوي، فوج والا خپل صفات بیانوي، دا د صفاتو باندې به سړی پایز وي، موږ څه کار کولی شي چې یو صفت هم پتا کې نه و نشي کولی. که ته دې د دنیا یو ایرپورټ ته داخليږي، تاسو به اسبابي، تاسو به پاسپورټ وي او تاسو به ویزه او تاسو به کاړي، تاسو به اسبابي، چې دا نه ته په جاز ته هم نشي ختلی، ایرپورټ هغه خاص ځای ته هم نشي داخلېدلی. نو که ته د رب بندګۍ کې ځان داخلول غواړې، داخله وکړه، خو دا کوم صفات چې الله وایي ما بیان کړي دا په ځان کې راوړه که نو یو د هغه صفاتو نه دا ده چې والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، خپل رب ته شپه څه کوي ختیره که، یعنې څه حصه الله ته وي ختیره. منگو تاسو په عبادت باندې مکلف یو، خو د خپل وس مناسب، د خپل وس برابر. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. دا تهجد د شپې کول دا د هر مسلمان طاقت دی. رسول به انشاءالله حدیث کې راشي. عائشہ رضی الله عنها یو صحابي ته وایي ویلا تدع الصلاه، د شپې د لمونځ مه پرېږده، ځکه د الله نبی چې هغه به د شپې تهجد خامخا کول، یعنې پرېښې نه دي چې کله به د ولاړې طاقت نو په ناسته به کول، خو کول به نو که ستا د 10 رکعاتو وس نه کېږي، 2 رکعاته 4 رکعاته 6 8 رکعاته، خو دې اهتمام پکار دی، عزم قصد پکار دی چې موږ تاسو د رب په بندګۍ کې داخله واخلو، دې صفاتو باندې عمل شروع. دا ټول شپې موږ تاسو واسه په موبایل باندې په لهو لعب باندې تیرو. د مؤمن دا وخت دومره قیمتي دی چې احادیث وګورئ ته به حیران شي. دا یو ځان لازم دا یو موضوع قیمت الزمن، د زماني قیمت او اهمیت څه دی، په دې علماو کتابونه لیکلي دي. موږ یو کتاب د قیمت الزمن عند العلماء صدیق الغماری سره لیکل، عبدالفتاح ابو غدس هغه په دې علماو په بل یو کتاب د صلاح الامه کې په دې مستقل رساله لیکل او د اوقات تقسیم کړی دي چې موږ تاسو دا وخت ماشومتوب کې تیر شي، او دا په ځوانۍ کې، او دا شپه ده، او دا خوب ده، او دا ډیفټي ده، او دا نوکری ده، او دا پسې بوډاواله ده. یعنې ته چې د زندګۍ د خپله زندګي چې حساب کړي، تا بیخي لږ وخت عبادت ته رب العالمین کړی دی، ټول وخت داسې تېر کړی دی. د دې وجه نه موږ تاسې اورو علماو نه په کتابونو کې شته داسې ملایکو هم الله پیدا کړي چې ټول عمر رب العالمین ته سجده پرتې تر قیامته پورې، او قیامت کې به وایي چې یا رب العالمین موږ ستا د بندګۍ صحیح حق ادا نه کړ. د دې وجه نه د الله نبي هغه نبي دی چې معصوم دی، او زموږ د اهل السنه والجماعه راجح رایه دا ده چې قبل النبوت او بعد النبوت الله ګناه نه سړی پاک کړی د الله نبي، هغه هم ټوله شپه الله ته ودرېده. او انشاءالله حدیث کې به خبر راشي. نو والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، دا د خاصو بندګانو اهم ترین صفت دی چې د شپې رب العالمین ته په حالت د سجده او په حالت د قیام کې وي. او دا د صحابه کرام عظیم خلق، الله خپل نبی ته وایي تراهم رکعا وسجدا، ای نبی ته خپل ملګري به داسې حالت کې ویني چې رکوع سجده کې پراته. څه معنا؟ صحابه کرام به د ورځې ذمېدارۍ هم کولې، دکاندارۍ هم کړي دي، جهادونو کې هم شرکت کاوه، خو د شپې حصه رب العالمین ته ورکول. خو موږ تاسې وزګاري
خوبونه داسې خلک شته چې ټوله ورځ ودی ټوله شپه ویښي خو دې د رب العالمین نه دعا نه غواړي چې یا رب العالمین یې 2 رکعاتو توفیق راکړه. الله توفیق درنه ورکړي، دې 2 رکعاته نشي کولی.